وارزو کړ له نیمګړتیا نه پاک خو یوازې ستا ذات دی موږ خو صرف دومره علم لرو چې تا موږ ته راکړی دی په حقیقت کې په هر څه پوهېدونکی او د هر څه علم لرونکی له تا پرته بل څوک نشته قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون الله آدم ته وویل دوی ته د دې شیانو نومونه وښیه کله چې هغو ته یې د هغو ټولو نومونه وښودل نو الله وفرمایل ما تاسې ته نه ویلي چې زه د اسمانونو او ځمکې پر هغو ټولو حقیقتونو پوهېږم چې له تاسې نه پټ دي څه چې تاسې ښکاره کوئ هغه هم ماته معلوم دي او څه چې تاسې پټوئ پر هغو هم زه پوهېږم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ او کله چې موږ فرښتو ته امر وکړ چې د آدم په وړاندې سرونه ښکته کړئ نو ټولو سرونه ښکته کړل خو ابلیس انکار وکړ هغه د خپلې لویۍ په غرور اخته و او د نه منونکو له ډلې څخه شو وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ او بیا موږ آدم ته وویل چې ته او ستا ماینه دواړه په جنت کې اوسېږي او دلته په پراخۍ سره چې څه مو زړه غواړي خورئ خو دې ونې ته پام مه ورګرځوئ که نه نو په تېري کوونکو کې به وشمېرل شئ فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين په پای کې شیطان دوی دواړه هغې ونې ته په لمسولو زموږ د امر له مننې یې واړول او له هغه حالت نه یې ویستل چې هغوی پکې وو موږ امر وکړ چې اوس تاسې ټول دې ځایه کوز شئ تاسې یو د بل دښمنان یې او ستاسې تر یوې خاصې مودې پورې په ځمکه کې هستوګنه او هملته ژوند تېرول دي فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم نو آدم له خپل پروردګار څخه څو کلمې زده کړې او پروردګار یې د هغه توبه قبوله کړه بېشکه چې هغه لوی توبه قبلونکی او د رحمت څښتن دی قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون مونږ وویل چې تاسې ټول دې ځایه کوز شئ بیا چې تاسې ته زما له خوا کوم هدایت ورسېږي نو څوک چې زما د دې هدایت پیروي وکړي نو پر هغو باندې به څه ویره او غم نه وي والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون او څوک چې د ده له منلو نه انکار وکړي او زموږ آیاتونه دروغ وانګیري هغوی دوزخ ته ورتلونکي دي هلته به هغوی همیشه اوسېږي يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون ای بني اسرائیلو لږ پاملرنه وکړئ زما هغه نعمت ته چې پر تاسې مې لورولی و له ما سره چې ستاسې کوم تړون و هغه تاسې سرته ورسوئ نو زما چې له تاسې سره کوم تړون و هغه به زه ترسره کړم او یوازې له ما نه وویرېږئ وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون او ما
چې کوم کتاب لېږلی دی پر هغه ایمان راوړئ. دا د هغه کتاب تاییدونکی دی چې له تاسې سره له پخوا نه موجود و. د دې عمله تر ټولو د مخه تاسې ورڅخه انکار مه کوئ. په لږ بیه زما آیاتونه مه خرڅوئ او زما له غضب نه ځان وساتئ. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. باطل ته د حق جامه مه راغوندئ او له پوهېدو سره سره د حق پټولو هڅه مه کوئ. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. لمونځ قایم کړئ، زکات ورکړئ او کوم خلک چې ماته ټیټیږي تاسې هم له هغو سره ټیټ شئ. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تاسې خو نورو ته د ښې لارې غوره کولو لپاره وایاست مګر خپل ځان هېروئ. په داسې حال کې چې تاسې کتاب لولئ آیا تاسې له پوهې څخه هیڅ کار نه اخلئ؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. صبر او لمانځه د الله مرسته وغواړئ. په دې کې شک نشته چې لمونځ یو ډېر سخت کار دی مګر په طاعت کوونکو کوم کسان چې یقین لري دوی له خپل رب سره یو ځای کېدونکي او د همغه لوري ته ورګرځېدونکي دي. د بقرې مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان دوهمه سوره ده په مدینې منورې کې رانازله شوې ده. 286 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه